بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله. څنګه رنګي چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه یو پروګرام شروع کړو، نبوي لار. نن په هغه کې په یو بل موضوع باندې خبره کوو چې هغه استقامت ده. حدیث مبارک کې راځي: عن أبي عمرو رضي الله تعالى عنه وقيل: أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کوي چې ما عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته د اسلام په باره کې داسې یوه خبره وښایه چې زه بیا د ستاسو نه بعد د چا نه هم سوال کول ته زما ضرورت نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته ووایه چې قل آمنت بالله، ته ووایه چې زما په الله باندې ایمان دی، چې زما ایمان هغه په الله باندې دی، او ثم استقیم، او یا په دې باندې استقامت اختیار کړه. استقامت څه شی دی؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د استقامت په باره کې تپوس وشو، نو هغوی جواب ورکړو چې استقامت دې ته وایي چې ته د الله سره هیڅوک هم شریک هغه ونه ګڼې. حضرت عمر رضی الله عنه د استقامت په باره کې فرمایلی دي چې الاستقامة ان تستقیم علی الامر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. چې استقامت دا دی چې تا د الله تمام احکام، اوامر او نواهی په هغې باندې سیده لار، په هغې په سیده لار باندې مضبوط شي، او د دې لارې نه ته د لومبړې په شانتې هغه تښتېدونکې لار هغه ځانه ونه ګورې. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه اخلاص عمل هغه وایي چې اخلاص عمل فرمایي چې دا استقامت دا د اخلاص عمل دی. نو دلته حدیث مطلب دا دی چې د اسلام په اوامر او نواهی باندې د اسلام راوړلو نه بعد انتهایی په ثابت قدمۍ باندې په دې باندې مضبوط ودرېدل، د دې احکام فرایض په سنتو باندې عمل کول، یعنی د ایمان راوړلو نه وروسته عمل هم په دې کې شرط دی، ځکه چې د ایمان ثمره او تتمه د عمل دی. لکه څرنګه چې یو ونه هغه ولاړی هغه میوه نه ورکوي، د هغې هېڅ فایده نشته، دقه شانتې چې انسان ایمان راوړي خو دی عمل نه کوي، د دې ایمان هم هېڅ فایده نشته. او د دې په باره کې قرآن کریم آیات مبارک ته ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. او دا استقامت دا کمال ایمان علامت ده چې رب العالمین فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بهشکه هغه خلک چې هغه وی چې زمونږ رب هغه الله دی او بیا په دې باندې مضبوط هغه ودرېدل. نو خلاصه دا شوه چې استقامت دې ته وایي چې سړی ایمان راوړي او په هغې باندې مضبوط ودرېږي او د دا مرګ هم دله د ایمان په حالت کې راشي.